وعن ابن مسعود وابن عمر وانس رضی الله تعالی عنهم. دا مخکې حدیث د دریو خوش قسمت صحابه کرامو نه نقل دی. عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر او حضرت انس رضی الله عنهم دریو واړو دی الله پاک راضي شي. الله پاک د دریو واړو له بهتري بدلی ورکړي. قالوا دی ویلی دی قال النبي صلی الله علیه وسلم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لكل غادر لواء يوم القيامة، د هر وعده ماتون کی لبا قیامت پر ورځ باندې یو جنډه به یو نشان به په هذه غدرة فلان یقال او ویل کیږي با ویدا د فلانی د بدعهده او د وعده د ماتول علامه او نشان دی. جنډه به په ولاړی جنډه. اوس خودی جهان کې خدای پاک مونږ او تاسو باندې پردې چولی دي کنه چې دا د یو بد خوې نشان لګېدې په انسان باندې، نو سوې مکه زما وجود د جنډو نو د نشانونو نه خلاص وجر په سلور ګوته کې به یو جنډه را باندې ولاړه و چې دا د دروغو جنډه ده او دا د وعدې د ماتولو جنډه ده او دا د غلا جنډه ده او دا د کنزلو جنډه ده او دا د دې جنډه ده. دنیا کې خورا باندې الله تعالی پردا چولی ده، خو آخرت کې بدا بیا ښکاره کیږي. د وعدې د ماتولو به یو مستقل نشانی جنډه به یو ټول مخلوق ته بدا ښودل کیږي. دا به رسوایي وي، ذلت به د ټولو مخکې به شرمیږي چې دا وعده خلاف انسان دی، وعده خلاف. الله جل جلاله دې زمونږ او ستاسو حفاظت وکړي او د وعدې د ماتولو نه دی الله پاک زمونږ او تاسو زمونږ آل اولاد دی الله تعالی بچو ساتي. یا ارحم الراحمین یا ارحم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام.